जपा करो, तुम उस जुबान में बात करो पर उस जुबान में जवाब करो। मैंने मुझसे दवा करता दवा करता कि तुम साथ आए हुए मैंने मुझसे दवा कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम चीफ साहब दमो दे शुमारी वजीरिस्तान दे मुख्तलिफ सियासी जमातें सरा ताल्लुक लरीन के मशरों ने دول تپودا پندال شنوس دمو مشرون زمونون اور ټول کشرون تا د زړه د تعالی السلام علیکم 蓝牙已连接 ملګری پوچار خداوا چې ډېر په وخت مې زونه رسولی وای د تکلیف نه خبر و د درد نه خبر و د مشکل نه خبر و او هره ورځ به مې داسې کوي د ملګري سره رابطه وه حال احوال به مې زه پښتو خو د بده مرغه په داسې سیمه سړی شکیر وي چې دغه د وجه نه په نفس نفیس داسې کوي په وخت موږ ته رسېدل ممکن نه وي خو بیا یا که موږ داسې کوي تو سره په پنډال شي نه وي یانوس موږ زړه نه داسې کوي تو سره وي موږ وجود که تو سره داسې کوي نه ویا موږ سوچ موږ فکر موږ نظریه داسې کوي تو سره په پنډال شي موجوده وه ملګری په ونه نوال خو داسې کوي لکه څرنګه چې په مونه مخ ته وجې دې خبره وکړه چې د خپل هغې ملالۍ ته هغې خویندې باندې ته سلام پېښ کوه چارو وطن د احتجاج بنیادي ښه شو ریاست ته دا پیغام ورکړو او ټولې دنیو ته دا پیغام ورکړو چې د خپل حق دپاره د خپل د بچیو نه د تحفظ دپاره د خپل له خوړو د تحفظ دپاره که مو ځوان اروتای شي که مو مشر اروتای شي پیاده غوندې میشه میدان ته اروتای شي دا خبره دې ثابته کړه او ارتین کې وخت دپاره یو پیغام یا تو ته در کړو مرزا یې تا سلام پېښ کوم بیا د ټول کلي قوم ته د ټول کلي قوم ته زه په دا خبره سلام پېښ کوم چې توس په خوره باندې د وزیرستان اتفاق او د وزیرستان اتحاد د موجوده پرلت پورا او د ارتین کې وخت پورا یو ور بیا جوړ شو هغه ځکه چې دا د کایمیش احتجاجونه لیدلي دي یا بیچاره یو کرای دوستو یا بیچاره یو مخصوص تنظیم دوستو یا بیچاره یو قوم دوستو په دا پرلت شه دا میش تو ډېره غټه خوشقسمتي دو په دا پرلت شه دې پرلت ته د وزیرستان د هر یو قوم دا نمایندګي رسېدلې دو د وزیرستان د هر یو سیاسي جماعت ته نمایندګي رسېدلې دو داسې سیاسي قوات په خپل چې داسې کوي په وزیرستان شنو ده پټ شوی چې دې موجوده پنډال ته یا د موجوده پرلت ته د یې سفر زون نه ورسولی دا اتفاق چې ټیم جوړ شو خالي د اتفاق کې اتوسه په غوړه نه غاټه دو او دا د ریاست په غوړه نه غاټه شکسته ملګری
زه بیا د ټولې سیاسي قوتې شکریا ادا کوم د ټول قوم یا په دا باندې شکریا ادا کوم چې دا ملنان مې وکړو دمره ورګري مې جوړه کړه ملګري دا ریاست په اویا کورو نه ډېر وشول چې دا بیا دا ریاست جوړ دی دا دې کوي تقریبا ټول مجلسونه شامل ټول سیاسي مشورونه هر قسم سیاسي سوچ و فکر دا تاسو ته پښکړای دا داسې خبره پوته نه ده چې مثال سړی بحث وکړو سړی په وژنه شي خو دا حقیقت ده چې د خوب رئیس دین کې د پښتنې د وزیرستان خال کې د پښتنې په یو رنګ په بل رنګ د فقیر حقیقي په شکل شي د باچا خان په شکل شي د خپل وخت د هغه استعمار خلاف جنگ کړی ده چې د چا په سلطنت شبه د غربت تر کنډې بدلا او دا د هغه نتیجه وه چې هغه استعمار بیا د خوره نه کله وتلو دا خوره هغه استعماري قوتې پرېښوله بیا دا خلک دا پښتانه چا چې د دوی خلاف جنگ کړی و چا چې د دوی خلاف مبارزه کړې وه چا چې د دوی خلاف سیاسي جهاد کړی و دا خلک بیا چې دوی تل د زون نه باندې خپلې غلامانو ته حواله کړي او ایسا پیرامیش خو دا ملک چې د غلامۍ ژوند کوي دا خبر ده هر سړی د خپل ذهن نه وباسي چې میش ازود شوي میش ازودي نه ده میلاو ازود چې صرف تي هغه به ازود وي میش نه ازود شوي میش چې کوم خلک خلاف جنګ کړو د کوم خلک خلاف میش مزاحمت کړو د کوم خلک خلاف میش سیاسي جدوجہد کړی وو هغه خلک اتحاد نه بعد میش خپل غلامانو ته حواله کړي او د هغه غلامانو خلاف چې دا پاکستان جوړ شوی ده د هغه خلک خلاف یا جهاد شری ده د هغه خلک خلاف یا مزاحمت شری ده د هغه خلاف یا او انشاءالله دا مزاحمت به تر هغه وخته پورې جاري وي چې میش دوست د خپلې خاورې د پوره او د خپلې د بچو د پوره حقیقي ازادي سفر نه موندلې چې صرف میش ته حقیقي ازادي نه ملاو تر هغه وخته پورې میش دا جنګ جاري وي ملګري دې خبره ته به زونه نه وستړیا وي زه همیشه دا یوه خبره کوم چې دا د یوې ورځې کار نه ده دا د یوې ورځې مبارزه نه ده دا د یوې ورځې جنګ نه ده دا د یوې ورځې خوړیا نه ده دا ډېر ویش مزال ده بلکې زه خو به دا ګڼم چې میش خو ایس خو میش لا د سفر آغاز کړی ده ایس میش د مزل آغاز کړی ده ایس کسل وره دا ډېر مزال ایسه تر شوی یاده په دا دوه درې اویا کوره چې دا مزال کسل وره میش وویل چې په یوه رنګ په بل رنګ شوی ده خو بیا میش وایي چې ایس لا هغه مقام ته ځان رسېدلی ده چې میش دا کړی چې ایس هغه ورغی قدم ده چې میش کې مو فصلو نو دې ته به میش ورستړګي شي یاده دا مزال دا ګټه دا ازادي دا میش د په یوه ترلاسه کولی شي نه په یوه جلسه ترلاسه کولی شي نه په یوه احتجاج ترلاسه کولی شي دا به میش په هره خبره راوځي په هر کلي چې به راوځي په هر چوک چې به راوځي په هر بازار چې به راوځي په هر پلس کپ چې به کښېني په هر اسمبلی چې به کښېني
په هر یو شار شبه روزي په هر تپا شبه روزي په هر جامع شبه دا تبلیغ کی په هر چلا شبه دا تبلیغ کی چې میش مسلسل دا مزار جاری سوتی او د خپل قوم یو داسې مقام ته میش رولی چې هغه نه بعد ریاست په دا خبره مجبور شي چې دا قوم دا زه نره د خپلې غلامۍ لوی نه نشو تللی د قوم دا فشار په ده باندې دومره زیات شي د قوم دا زیر په ده باندې دومره زیات شي د قوم دا اتفاق په ده باندې دومره زیات شي چې ده په دماغ شي پخه دا خبره کښېني چې دا خلک په یوه احتجاج نه کاروریږي دا په یوه جلسه نه کاروریږي دا په یوه پریس کنفرانس نه کاروریږي دا په یوه تقریر نه کاروریږي او چې په دا خبره سر خلاص شي چې په دا قوم شي یو فرد نه ده په دا قوم شي چېرې یو تنظیم نه ده په دا قوم شي چېرې یوه جبهه نه ده د قوم هر یو مشای د قوم هر یو ځوان او د قوم هر یو مشر د خاورې په ننګ باندې ولاړ ده په دا خبره چې د ریاست سر کله خلاص شي هغه به د میش د فتح ورځ وي هغه به د میش د ازادۍ ورځ وي او انشاءالله چې دا شی مسلسل جدوجہد کړی وي دا ورځ راغلې بله یوه خبره داسې کوي دغه شی پروګرامي نه چې شي احتجاجي نه چې شي ورځ وشي دوه ورځې وشي درې ورځې وشي دا خو نن د کلي د قوم یا په خوشو چې څه د کلي دی دې څه بندیون دی پابند د خلک راوتلی خو دا د هر کلي مسله دا د هر یو قوم مسله دا missing person دا ورکشوی خلک چې فوج چکړی دي بیا په خپل انټرمنټ سنټر شي پکوله هغه ځای پروت دي پکوله پروت دي دا خالي دی یو کلی خبره ده دا د هر کلی خبره ده خو چې دا شی بایفري نه وي دا شی پروګرامي نه وي دا شی احتجاجي نه وي بیا دې ته مختلف سوچ و فکر سره تعلق لرونکي سیاسي قائدین هستي سیاسي مشرون هستي سیاسي لیډرون هستي دغه خبرې وي خپل تقریرونه کو د دې سره د قوم ذهن سازي شي د قوم سیاسي تربیات شي سره په قوم شي یو اجتماعي شعور دغه نرسي او دغه اجتماعي شعور هغه شاید چې د دې ریاست د دشمن ده دا اجتماعي شعور هغه جذباتو دا هغه نعمت ده چې د هغه د وجه نه چې د هغه دور ده د ریاست په زړه شي د په ذهن د په سوچ د هغه اجتماعي شعور ورنه وتلی ده چې داسې نه وي چې په دا قوم چې هغه اجتماعي شعور وشي او دای به سمو د مونږ د خپل ظلمي پوښتنه کو د خپل شهیدونو پوښتنه کو د خپل بدرک شوي خلک پوښتنه کو د خپل رنګ کړه پوښتنه کو د خپل رنګ بازار پوښتنه کو د خودکش د مکه پوښتنه کو د مشرونو د ټارګټ کړه پوښتنه کو خو ملګری میشتوس په د لوس یو بل سره چې د اجتماعي شعور نه اس د ریاست هغه پلوریا مینه شي باندې کوي دا مزال مې شریوي او دا اجتماعي شعور بل ملګری راځي کوي د جهاد خبره وشوه جهاد نکی خو نن سبا د قلم دور ده نن سبا د ساينس دور ده نن سبا د ټکنالوژي دور ده نن سبا جنگ چې ده نن سبا جنگ دا د قلم جنگ ده دا د علم جنگ ده دا د پوهې جنگ ده میشتوس په یوه وعده د یو بل سره کې یوه وعده به د یو بل سره راسي کی چې ارتین کی 1500 پورا پیره به د ټیپک دور ختم شوی ده ایس یو وړه د امر غوډه تیارا
پوسه نارچه کو دا دې کوي چاته پاته نه وي پایلټ یا نه پوښي دې مقام ته دا کومه څنګه رسیدلې دي دا علم رسیدلې دي دا په تحقیق رسیدلې دي دا د ساينس په مطالعه رسیدلې دي درملګری مشورو دي د علم سره به مینه کی د قلم سره به مینه کی د ټپک نه به کړی کی ځکه چې کدای شي ایسه داسې قوتي نه وي ایسه داسې قوتي نه وي بیا خصوصا د پاکستان فوج خو همیشه په کانټریکټ باندې په ټکا باندې جنګونه او خوښې دي ستو استعمال کړي او ایس یو بل ډور یاده امیش کوم سیاسي سوچ ته امیش کوم سیاسي پوهه د هغه پوهې مطابق د یو نوي جنګ ټکاو ته ملاویږي د یو نوي جنګ تیاری شي کوي دا دې کوي د خلک چې دا ارپریشي دي کله په یوځي کوي بام شخوي کله په بل ځای بام شخوي کله په یوځي شي د مکاکو کله په بل ځای د مکاکو دا خلک دا ارپریشي دغه د پوره دي چې بیا په ټول وطن باندې قبضه وکړو او زه بیا پارتین کې واخشي د هغه جنګ لپاره استعمال کوم چې دای ایس راګیا د یو وری بیا ټکاو خولي کاغذ یې وته جمع کړی دي خدای واخ خبره مشو ته کی چې دمره شعور او دمره پویا خدا کلی کوم شی سره غلیدو چې په دوه باندې ودا دار تین کې ټکاو په دوه باندې دای کوي دار تین کې ټکاو په دوه باندې کوي دبه د شتستان دمره پویا په دار کوم سره غلیدو چې دای د شو او د بعد تفریق راشي خپل ګاټه او پتاون چې تفریق راشي نو ملګری دا یو لاوس په یو همیشه د یو بل سره کی چې د تشدد نه به میجا کړه کی او چې کوم خلک تشدد کو د هغه مخالفت کی ځکه چې دا به د میشتو نه ده دا د میشتو خلک نه ده دا به د استعماري قوتې بیا د هغه خلک ته لکه چې بیا په ټکا باندې یو نوی جنګ وخلي او بیا د مخوره دغه د پر استعماروي بلا داسې کوي د لور کې خلک خبره د پاکستان د ریاست ته دا پښتنه چې آیا ته قانون منې آیا ته عدالت منې آیا ته آئین منې دا خلک چې ته چک کې دا ته د کیم قانون باندې چګوي دا درې څلور ورځې سندوش دا دې کوي نوی یاد انتظامیه سره مې رابطه وه به دا مجلسونه شروع شول چې بلیک تا او وایټ تا او پلوکای دا او ډنګرای دا او ګری دي دا مجلسونه مو ته چې مو ته د پاکستان هغه قانون ته وشایي چې پاشه بلیک او ګری او وایټ کړي کتو په شامل الزام کتو سره د خلاف ثبوت وي قانون شته پرچا په کاټ کا ثبوت سراو خو عدالت په سزا ورکړي کا ثبوت نو وسره سړی به ګناو عدالت نه خلاص کو ډوره نو سره د تشیدا کله پاکستان په عدالت دې اعتبار نشته د پاکستان په عدالت کې مشتو سره پرشر نه شولا امو د حکم تابع خو نه دي ولته د کلی د قوم د حکم تابع دي کچره ډور یستا کچره یو جج پر ریکارډ د خبره کړی نو دا د شوکت عزیز صدیق خبره ټول خلک په مسجد کچره یو جج پر ریکارډ د خبره کړی نو چې پای په مو باندې یو طرف د پرشر وای دا آی د پاکستان انټيليجنس ایجنسی یو د کړی دي چې دای په مو باندې پرشر وای دا دا د پاکستان انټيليجنس ایجنسی دا په عدالتیا پرشر اچوي دا په سیاسي خلکیا پرشر اچوي چې پیدا هنر او دا قوت په دا ملک چې خالی تو سره به ته د پاکستان نه نه ویل شي ویل دا خلک عدالت ته پیش کوي غادو بنیادی مقصد دا نه ده چې مثال یو سړی سره جرم کړی دا هغه جرم نه ده سزا میلاو شي بنیادی مقصد دا ده چې کچا سره جرم کړی ویا هغه جرم باندې راځي سبب بلیک میل کو دا یو ته شي مو د پرته چارو خدای وا خبره مشو تکي چې زون د قانون نه خطا سیختا
زون د عدالت دی کې تصحیح کا زون د آئین دی کې تصحیح کا کني داسې خبره نه دو چې مثال تو به احتساب نشي که د خلاف قانون هغه ملټري کوټ چوال به خلک تشکول پشه او سازو کول پشه ام ملټري کوټ یا ختم شول دا خدا کې دیونه ملته کې څه شي تو کیم قانون نه تو ځون سره ایشي که غیر قانوني چار کې نه نو کېدای شي او سره اجازه کوي جرنیل وي سیک ځاګ نشي وسکای په ټول عمر خو نه وځل دا جنري خو دې سی واورته دا ځکه مشرف نه غاټ جنرال پر ته شوی دا د هغه مشرف خلاف عدالت نه متویلي دي چې درې وره کوډي چوک شلا کوي درې ورځې لاګ کوي پنځه کوي او درې ورځې کوډي چوک شلا کوي ایستا دایروسی ایستا دایته جوړه روشي د هاریو جرنیل د په خبره سوچ وکړو چې کیمو دا عمل کو نو دا خبره په ذهن سړی وسوتي چې احتساب شتا او بل هیڅ واغه وخت نه ده هیڅ خو د سوشل میډیا دور ده د خلک نه خبره نه میریږي کیمه خبره نه وشي دا به ټول عمر پر کار پرتاوي هیڅ خو ته خبره پټوای نشي هیڅ خو ته خبره ورکوای نشي هیڅ خو ته حقایق ورکوای نشي حقایق په کومځه پورته وي